دا د سوره مؤمنون اخیری آیاتونه او دې آیاتونو ته خاص فضیلت حاصل دی. هغه دا چې یو پیرا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا روایت بغوی او ثعلبی د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه را نقل کړی دی. فرمایي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په یو مریض باندې تیر شو. هغه مریض ډیر په سخته بیماری کې مبتلا و. نو هغې وله په دې غوږ کې د سورې مؤمنون دغه آیاتي آخري 3 آیاتونه وویل. هغه مریض فورا ټیک شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې تا ورله په غوږ کې څه ووایي؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورله د سورې مؤمنون آخري آیاتونه په غوږ کې وویل. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما دې په هغه ذات باندې قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساه ده، خو چېرې یو سړی یو کس په یقین سره دا آیاتونه په غر باندې ووایي نو دا غر به د دې آیاتونو په برکت سره د خپل ځای نه وخوځي. د هسې یو تاکیدي او مضبوطه خبره کړل که نه غر وخوځېدو که ونه خوځېدو، خو نبي اسلام مطلب دا دی چې که دا آیاتونه په دې غر باندې ووایي نو دا یو متل خلک وایي چې دا غر د ځای نه خوځي، نو د دې آیاتونو مبارکت سره به دا غر هم د خپل ځای نه وخوځي. دې آیاتونو کې الله تعالی دومره لوی کمال پیدا کړی، دومره لوی شان او دومره لوی فضیلت یې ورته ورکړی.